بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أسماء العدد ما وضع ليدل على كمية أحد الأشياء وأصول العدد 12 كلمة واحدة إلى 10 و100 و1000 واستعماله من 1 إلى 2 على القياس. پدې فصل کې یا مصنف د خاتمه دویم فصل د اسماء عدد په بیان کې ذکر کړتا. ٹھیک ده. اسماء جمع د اسم ده او عدد لغوي معنا ده ګننا یا ګنتی، ګننا یا ګنتی. نو اصل کې اسماء العدد ده کنه. نو د اسماء عدد معنا به شي ګنتی کې نام، ګنتی کې نام. واصطلاحي طریقې صدا ما وضع ليدل على كمية احد الاشياء. اغه اسم چې وضع شوی وي اسم عدد، اغه اسم ده چې د اشیاء د افرادو کمیت او مقدار باندې دلالت کول دي پر وضع شوی وي، چې د اشیاء په کمیت او مقدار باندې دلالت کول دي پر وضع شوی وي. پوه شئ په مطلب څه ده؟ اسم عدد به اسم وي او اسم موضوع وي او د اشیاء د افرادو په کمیت باندې دلالت کوي. په څه باندې دلالت کوي؟ کمیت باندې دلالت کوي. ٹھیک شول. اسماء العدد موضع يدل على كمية احد الاشياء واصول العدد 12. دې عبارت کې مصنف د اسم عدد اصول بیانوي چې د ټول 12 دي. اصول څه دي؟ 12 دي. به دغه 12 نه نور اعداد جوړيږي. پوه شئ؟ اصول څه دي؟ 12 او دغه 12 هنسونه به نور هنسي جوړيږي. پوه شئ؟ هنسي د هنسو اصول 12 دي او دغه 12 نه بیا نور هنسي جوړيږي. کوم دي؟ کلمه د 1 الى 10 سوره شوي 1 نه ونسي 10 پرې او 100 و 1000. اوس دغه 1200 انسان به نور انسان جوړيږي. سوره شي ته جوړول شي هغه به اته جوړيږي. ټیک شو کنه. او استعماله من 1 الى 2 على قياس. اوس په دې عبارت کې ته مصنف د اسم عدد د استعمال طریقه خي. څه ده خي؟ د اسم عدد د استعمال طریقه ته خي چې اسم عدد به څنګه استعماليږي. نو یی چې 1 و 2 دا به د قیاس مطابق استعماليږي. څه مطلب؟ که معدود مذکر وي نو هغه پر عدد مذکر استعماليږي، او که معدود مؤنث وي نو هغه پر عدد څه استعماليږي؟ لکه د واحد مذکر د پر واحدون استعماليږي. ٹھیک ده. او د واحد مؤنث د پر واحدتون استعماليږي. ٹھیک شو کنه. د تثنیه مذکر د پر اثنان استعماليږي او تثنیه مؤنث د پر اثنتان استعماليږي یا ثنتان دوه استعماليږي شي سره. ٹھیک شو. نو اصول العدد 12. اصول العدد 12 كلمة دي عدد اصول د گنتي اصول يدي هنسو اصول باردي كلمة واحدة الى 10. 12 كلمة لس كلمة دولس كلمة دي سنة دي دولس كلمة دي واحدة الى 10 ایک نمونسی 10 پوری و 100 و 1000 و 100 و 1000 و استعماله من 1 الى 2 و استعمال دې ایک نمونسی 2 پوری. مطلب چې استعمال د 1 و 2 على القياس د قياس مطابق ده. عن المذكر بدون التاء والمؤنث بالتاء. مذکر تب تاس او مؤنث تب بغیر دي تانا. وتقول في رجل واحد وفي رجلين 2 وفي امرأة واحدة وفي امرأتين 2 یا 2. پوه شوي؟ یو قاعده شوله. دویمه قاعده 3 نه 10 پورې 3 نه ونسي 10 پورې دا به خلاف قیاس ارسي. که معدود مذکر وي نو
عدد به منصر سي که معدود مونث وي نو عدد به مذکر سي پوه شئ وګورئ مثال هر شی په خپل عبارت کې شته عبارت ته وګورئ ومن 3 إلى 10 على خلاف القياس عن المذكر بالتاء وتقول 3 رجال إلى 10 رجال والمؤنث بدونها تقول 3 نسوة إلى 10 نسوة دريمة كيدا حول المؤنث بدونها تقول 3 نسوة إلى 10 نسوة وبعد 10 تقول 11 رجلا دريمة كيدا تبينوي شيء د 10 نه بعد ٹھیک ده 11 او 12 د به د قیاس مطابق وي 11 او 12 د به د قیاس مطابق وي کچره عدد مذکر وي معدود مذکر وي نو عدد به مذکر سي او که معدود مؤنث وي نو عدد به لك 11 رجلا و 12 رجلا سورم قاعده 13 نمونه سي تر 19 پورې 13 نمونه سي تر 19 پورې د خلاف اول جزء خلاف قياس وي او دویم جزء د قياس مطابق وي 13 نمونه سي تر 19 پورې اول جزء خلاف قياس وي او دویم جزء موافق قياس وي لك و13 رجلا الى 19 رجلا ٹھیک ده کنه نو ګره رجل مذکر ده کنه نو اول جزء مؤنث وروړه ثلاثه او رجل مذکر ده نو دویم جزء سره وروړه موافق القياس مذکر وروړه ٹھیک ده کنه الى 19 رجلا و11 امراه و12 امراه نو ګره وبعد العشرة تقول 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا الى 19 رجلا و11 وسنه منصب المسند درګوي شي معدود منسوي و11 امراه ٹھیک ده و12 امراه و13 امراه الى 19 امراه پوښي وګور اول جز پکې په 11 12 کې 11 12 دوه موافق القياس او 13 19 پورې اول جز خلاف قياس ده او دویم جز موافق القياس ده ٹھیک شه وبعد ذلك تقول 20 پنځمه قاعده پنځمه شو کنه دهیانی 20 30 40 90 پورې ټول دهیانی دا مذکر او مؤنث پر برابرۍ دي د هیڅ فرق نشته ٹھیک شول ها وبعد ذلك تقول 20 رجلا و20 امراه بلا فرق بين المذكر والمؤنث الى 90 رجلا وامراه شپږم نمبر 21 22 31 32 41 42 91 پورې 91 92 پورې د ټولې واقعیا ده ٹھیک ده د ټولې لپاره یو قاعده ده اول جزء موافق القياس وي یعنی که مذکر وي معدود که معدود مذکر وي نو عدد به اول جزء مذکر او که معدود مؤنث وي نو اول جزء څه وي او دویم جزء ټولو کې برابر ده دویم جزء مؤنث او مذکر دوړو کې څه ده برابر ده هیڅ کې فرق نه روسي ٹھیک ده کنه و21 رجلا و21 امراه و22 رجلا و22 امراه ٹھیک شو کنه نو ګره 21 امراه د مؤنث وروړل ٹھیک ده کنه و21 رجلا نو رجل سره احد سره وروړل موافق وروړل و 1 کې د امراتن سره موافق وروړل د اسنان کې رجل سره اسنان موافق وروړل ٹھیک شو کنه و اسنتان دکی امراتن سره موافق وروړل و 23 رجلا و 23 امراتن الى 29 رجلا و 29 دیسینا د بو ماشین اوما قاعده 23 نه 29 پورې 33 نه تر 39 پورې 43 نه تر 49 پورې بس 93 نه 99 پورې ټول هم دا پوښي پر دې هم دی وې کنه او دې هغه نه مو دی ویلې دي د مانځ کوم وې انسې چې پوتې دي کنه دغه تخی دې رب سوي دې اول جزء به خلاف قياس وي او دویم جزء په ټولو کې برابر بوي
ابي مذکر مؤنث پر یو شونه ده مذکر مؤنث پر یو شونه ده لکه څنګه بیاي 23 رجلا و23 امراه نګور 3 منصر وړی ده ځکه چې تمیز څه شي ده یا معدود رجلان د مذکر ده او 23 امراه الى 99 رجلا و 99 امراه ثم تقول 100 رجل و 100 امراه خبل 100 و 1000 یا 200 و 1000 دا مذکر و مؤنث کې برابر دي مذکر و مؤنث کې برابر دي ٹھیک ده مذکر و مؤنث کې چی دي یو شون دي لکه وګوره ثم تقول 100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة و100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة وګوره یو شی دي بلا فرق بين المذكر والمؤنث فإذا زاد على 100 و1000 پوښي دا تفصیل دا خو هغه وخت کې دا چې ځان ته کيان دي حیان یې سینکړي روشي نه ازه کې دا خبره ده اوس کچري یو ځای کې اکایي دهایي سینکړي په وځ باندې روشي نه په کوم ترتیب سره یایو نو یی چې الف مقدم په 100 باندې 100 مقدم په احاد باندې او احاد مقدم په عشرات باندې مثال کې 1121 1121 ٹھیک ده کنه یا 2222 رجلا ٹھیک ده کنه نو سو غره 2222 رجلا یا و4945 امرأة ٹھیک ده کنه پوښې کپونه شوې وګورئ تاسو فإذا زاد على 100 و1000 يستعمل على قياس ما عرفت ويقدم الألف على 100 لكن دي مثال کې وګورئ 1121 رجلا نو رجل سو مذکر وکنه نو ګوره واحد دې مطابق راوړل 20 په دوړو کې چې برابر ایم راوړل ولف مې ام برابر دغه مطابق راوړل ګوره پوښ تنیس ته وګوري محدود ته وګوري یو مثال کې 4 ته راوښي ګوره 4945 امرأة د امرأة محدود شه ده مونث ده کنه نو د 4 او د 5 تعلق صرف د امرأة سره او د 40 تعلق د امرأة سره ده ولف مې ده برابر دي کنه خو پوتې د غاښ له 4 او 9 دې تعلق د الاف دي 100 سره ده پوښوي کپونه شوي په وګورئ وتا فإذا زاد على 100 چې کله زید شي په 100 باندې ولالف يستعمل على قياس ما عرفت استعمالي په قياس مطابق لکه تو زده کړل ٹھیک شول او قدم الالف على 100 او قدم کولې به شي په 1000 باندې والمات على الاحاد 100 په احاد باندې ولا احاد على العشرات احاد 1 نه 10 پرې کوم نه دا انسمل ٹھیک ہے کنه نو پریا او على العشرات تقول عندي 1121 رجلا و2222 رجلا و4945 امرأة وعليك بالقياس ويشنور رسف خپل قياس مې اسوکا نو ته خپل پته ولګي واعلم ان الواحد والاثنين لا مميز لهما په دې عبارت کې مصنف د اسم عدد د تمیز بحث کوي اسماء عدد کې د واحد او د تثنیه یا د اثنين ٹھیک ده کنه د واحد او د اثنين د پر تمیز نوي واحد او اثنين د پر تمیز نوي ٹھیک ده واحد رجل نشي ویلای واحده امراه نشي ویلای ویلي زکا چې د رجل مدد رجل صيغه د رجل د په صيغم دلالت کوي او په ذاتم دلالت کوي په صيغم دلالت کوي په ذاتم دلالت کوي چې رجل روشي نو دلالت کوي چې لکه د کې واحد مراد ده یو کس مراد ده ٹھیک ده کنه
او ذات باندې هم دلالت وکړي څوک ته مراد ده سړی ته مراد ده خزه ته مراد مؤنث ته مراد نه ده مذکر مراد ده مؤنث مراد نه ده او چې امراتونه وي امراتونه په واحد هم دلالت وکړي په صيغه باندې چې ته مراد ده او په ذات هم دلالت وکړي چې مؤنث ته مراد ده دغه رنګ رجلان او امراتان پوښي په خبره باندې دیم داسې دلالت وکړل په دې کې نور څه نشته نو ټیک شول نو واعلم ان الواحد والاثنين ایزان پوی که چې واحد و اثنين لا ممیز لهما دې پر ممیز نشته ویلي لأن لفظ المميز ځکه چې لفظ ممیز په خپل لفظ المميز مطلب چې لفظ تمیز یا لفظ مميز په خپل یعنی عن ذکر الله دا مستغنی کوي سړی دی دا د عادت دې کرنا فيه ما تقول عندي رجل ورجلان نو سبي تقول عندي رجل ورجلان ومسائل العادات فلا بد لها من مميز ودي واحد ودي اثنين علاوه نور څومره عادات شې دي نو د دې پر بخمخو تمیز وي د دې پر بخمخو څه وي تمیز به وي ٹھیک ده کنه ضروري به وي ته نو سي 3 9 10 پورې دې اعداد و تمیز به همیشه د پر جمع مجرور وي لکه تقول ثلاثه رجال وثلاث نسوه ٹھیک ده کنه ثلاثه رجال وثلاث نسوه نو رجال جمع ده کنه ونسوه څه ده دا جمع ده الا اذا كان المميز لفظ المئه خو کچره مميز لفظ د 100 وي ٹھیک ده کنه نو دا بس دا مفرد محفوظ وي ها دا مفرد څه وي محفوظ به وي محفوظ پونه د مجرور ده اتنا ونسی تر 10 پورې اعداد دې معدود به همیشه د پر جمع مجرور وي ٹھیک ده کنه لکه ثلاثه رجال وثلاث نسوه خو کچره دې معدود لفظ د 100 وي ٹھیک ده نو دا بیا مفرد مجرور وي بیا وسوي مفرد مجرور به وي ٹھیک شول لکه 900 پوښي قیاس تقاضا ده چې دې تمیز یا خو په کور ده چې جمع مؤنث سالم وي ښه جمع مؤنث سالم وي یا جمع مذکر سالم وي لکه مئین په کور ده چې 900 وي پوښي یا 900 وي پوښي خو دا نشرت ویلي ځکه چې د اسم عدد اضافت جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم ته نشي کېدلی پوه په خبره باندې لکه 300 و 300 داسې نشي ویلی داسې نشي ویلی ومميز 11 إلى 19 و 90 منصوبنا ومميز 11 إلى 99 منصوب مفرد 11 نه 99 پورې دې تمیز به مفرد منصوب وي لقد تقول 11 رجلا و11 امرأة و99 رجلا و99 امرأة پوه شويه 11 نه ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمع الألف محفوظ مفردنا سي چې د 100 و د 1000 و د 100 و د 1000 د تثنیه و د 1000 جمع د تمیز به مفرد مجرور وي ٹھیک ده کنه سبوي مفرد مجرور بوي پوهیږئ لکه تقول 100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة و100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة و3000 رجل و3000 امرأة وقس على هذا چې په دې باندې څه وکا قیاس وکا پوه شو په خبره باندې دی 100 تسنیه سرسی 200 و دی 1000 تسنیه سرسی 1000 ٹھیک ده و جمع دی 1000 سرسی 1000 یا الوف
الاف یا الوف دواړه ورتلای شي پوه شي په خبره باندې دې تمیز به همیشه د پر مفرد مجرور بوي ٹھیک ده کنه نو لکه 100 رجل وګوره 100 واحد ده کنه ورجلين څه ده تمیز دی او مفرد و 100 تسنیه لکه 100 رجل یا 100 امرأة وګوره دوه صورتونو کې تمیز مفرد پوښي دغه رنګ دی 1000 رجل و 1000 امرأة ٹھیک شو کنه او 1000 رجل و 1000 تسنیه کې وګوره مفرد و 3000 رجل و 3000 امرأة پوښي وګوره په دې صورت کې د الاف څه شي ده جمع تمييز المفرد مصنف سووي مصنف چې وجمع الالف وجمع المئة ویلي ونوي مصنف سووي چې مميز 100 والف نه وي وتسنیته هما یې موي دواړه مطلب دا چې 100 او د الف د دوړو واحده مرتلی شي تسنیه مرتلی شي خو صرف د الف جمع وي د الف د 100 جمع ونوي پوښي ځکه ونوي چې د جمع بیا مذکر سالم مرسي به مؤنث سالم مرسي او جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم طرف ته دي اضافت کېدل نشي د تین ونه سينو پرې دغه انسو اضافت کېدل شي ونه چې زیات شي بیا الف شي پېچې شي بیا الف شي ٹھیک ده به د ضرورت نشته پوه نه شو بس تا